حجاج بن یوسف نوم مورد بادشاہ ہو لیکن سالم بادشاہ. ډېر علماء یې شهیدان کړي دي، ډېر پاکان نیکان خلک یې وژلي دي، اجل یې رسولي دي. نو کله چې هغه د دنیا نه ته ځنکدن کړې اخري وختونه په تبې کې ځکه چې دا د صدارت د وزارت او د افسرۍ دا نخره دا د پیسې دا خانګي دا یو وخت بیا د انسان نه لاندې شوي. حجاج بن یوسف نه چې کله دی هغه بادشاهت او د لوی او د مالدارۍ هغه نسل نشته او اخري وخت ځنکدن کې پروت دی، په خولو کې په تبې کې ډوب دی، بېهوشه بوډۍ موت د هغې په زنګون باندې سر دی او مور یې چاړي چې ای زما کریمه ربه دې ظالم خو ډېر علما شهیدان کړي دي، ډېر قید بند ته رسولي دي، ډېر اذیتونه خوارې خو د ده په قسمت کې نشته چې د ده به څه کېږي. مور اخر مور زناور انسان خو انسان زناور هم خپل بچو سره مینه او محبت او بیا داسې میندې او بیا دینداره میندې پاکانې میندې. نو خیر د ده د مور د سترګو نه اوښې بهېږي، الله شان د هغې دا اوښکې لاړې د ده په دې مخ باندې ولګېدې چې په مخ باندې ولګېدې نو د خپل جسم کې ټول طاقت جمع کړ او د مور ته یې داسې وکتلل وی مور یې ولې جاړي؟ مور ورته غوسه شته په اخر ځنکدن په ټیم کې چې ظالمه ته وایې چې ته ولې چاړې؟ زه ستا رس نه چاړمه چې ستا آخري وخت کې سجدی دي او ته روان یې کریم رب څخه چې ستا به هلته څه کېږي؟ هلته به د مور مینه نه وي، ښځه به نه وي، پروتوکول به نه وي، تنخواګانې به نه وي، مراعات به نه وي، باډیګارډ به در سره وي، په تورو تیارو کې په لحد کې منونو خاورو لاندې به پروت یې، یو ته به یو به ستا رب وي سوال او جواب کوي. زه هغې لپاره تا کوم ښه کار کړی چې ته ما نه تپوس کوې چې ته ولې جاړې؟ نو دی لږ مسکې شي ورته وي مورې ته یوه مور یې که نه او ستا زما دپاره په زړه کې دومره درد شته مورې یو خبرې جواب خو راکړه چې په ورځ د قیامت الله تعالی د انصاف په کرسۍ باندې کېږي. تاریخ انصاف په کرسۍ نه د عدل او د انصاف په کرسۍ د ورځ د قیامت الله تعالی کېني او زما دپاره فیصله وشي چې دله هم دوزخ ته وغورځوه ته به څه کوې مورې؟ نو مور ورته چپ شه غلی شه زه خو به تا له چک د دوزخ ته پرېنږدمه، زه به په جګړې شمه، زه به تا ته زمم چې ما وغورځوئ دا پرېږدی ولې چې زما نه پیدا یې تن موجود نه پیدا یې زما لخت جګر یې زما نور چشمان یې زه خو تا نشم پرېښودی. نو مورې ته یوه مور یې او زما دپاره دومره جذبات احساس لرې مینه لرې او چا څخه چې روان وي ما خو د اولیاو میندو نه مهربان چا څخه چې روان یم هغه د اولیاو میندو نه مهربان دی.